په ضلع چارسده کې په نوخار روډ باندې د ټي ایم ای چارسده زیر انتظام د یو نوې سبزی منډي پرانستا د تحصیل میر مفتی عبدالرؤف شاکر او د ټي ایم ای مشر ټي او آر نیاز علي خان پلاسو اوشوا. په دغه موقع د ټي ایم ای سټاف د چارسده ضلعي انتظامی افسرانو کې حاجی محمد اقبال خان، مولانا سید گور شاه، حکیم الله فوجی، تحسین الله، ملک سجاد خان محمدزئی، پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد، عبدالله حقانی، حاجی فضل خالق بابا خیل، میاں رحیم بادشاہ او د چارسدي تاجرانو سره د سبزی او فروټو د روزګار سره وابسته تاجران او دکانداران په ګڼ تعداد کې موجودو. راغلي مشرانو د غلوې دستوري ته د خبرو په موقع ویل چې که چارسده کې چې کومه سبزی منډي وه، فروټو منډي وه، د هغې دلته بهر د رایستلو د دې قوم د سهولت لپاره تاسو ته ټولو ته پته ده چې د سبزی منډي او د فروټو د منډي د وجې د چارسدي په مین فاروق اعظم چوک کې د ټریفیک هم یو ډېره لویه مسله ده. ټریفیک سره تاسو ټولو ته پته ده چې زنګه اسپتال هم په مین چوک کې دی، نو زنګه اسپتال ته امبولانس قدر ته نشي تللی. امبولانس په 10 میله او 20 میله مزلو کې خو د چارسدي چوک کې بهرنې ولاړ یو څوک په لار نه ورکوي. نو د دغې خلکولو لپاره زنګه د چارسدي ډسټرکټ ایډمنسټریشن او زنګه د ټي ایم ای چارسدي انتظامیه او مفتی صاحب خصوصي مفتی عبدالرؤف شاکر چې زنګه تحصیل ناظم اعلی دی، نو د دوی او زنګه وسرې د ټیکس برانچ خصوصي دی کې یو ډېر لوی محنت شامل دی چې د هغې نن باقاعده افتتاح دلته کېږي. دا منډه تقریبا د کې د کنسټرکشن او د هر څه تقریبا کال برابرېدو ول دا ټول پروسس د کنسټرکشن او د هر څه د کال او د دې ترمنځ په دې باندې مختلف مواقع راغلي دي. دا څه نننۍ خبره نه ده او نه په دې باندې دا دونه چې دا کم محنت تاسو وینئ او دا دونه خلک راغلي دي، دې پسې شاته یو ډېر لوی محنت شوی دی او یو ډېر لوی جدوجهد ورپسې شوی دی. ټي ایم ای سره او بیا تاجرانو سره مختلف مواقعو باندې زموږ میټینګونه شوي دي. اوس خلاصتاً خبره زه دا کومه چې زموږ دا منډۍ د جوړولو مقصد دا دی چې په دې کې د چارسدي خپل خلک د چارسدي تاجر دا راشي او په دې کې تجارت وکړي، بجای د دې چې دې منډۍ ته راتلو والا د نور ځای اړتیان وي او نور ځای خلک وي، لکه پېښور وي، مردان وي، نوخار وي، هغه راځي او دلته خپل کاروبار له ترقي ورکوي. د هغې نه ډېره ښه خبره دا ده چې د ټولو نه مخکې دلته د چارسدي خلک او د چارسدي بچي راشي او هغه دلته خپل تجارت له فروغ او ترقي ورکوي. د چارسدي میونسپل کمیټې او د ضلعي انتظامی افسرانو په ډاګه کړه چې دا عوامي سبزی منډي ده. عام خلکو ته پکار دي چې د خپل خوراکي سیزونو اخیستلو دپاره د سبزی منډي ته راشي او خپل خریداري د سرکاري نرخنامو په رڼا کې وکړي. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.